زما خوږو مشرانو کشرانو ورونو خویندو السلام علیکم. نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د نازیه اقبال لوڼو سره یعنی د هغوی خپل سکه ماما داسې جنسي کار وکړو چې ټوله دنیا ورته بدغضبه وایي. دې نه مخکې نور هم داسې ډېر کیسونه شوي دي، تاسو لیدلي دي چې لکه زینب کیس شو، داسې مردان آسمه کیس شو، داسې نور داسې کیسونه شوي دي ماشومانو سره. او اوس چې کوم دی هغه هم داسې کیسونه وو، خو بیا هم لکه چې پردو خلکو ورسره داسې جنسي دغه کړی. خو دا خو یو داسې کار وشو چې د هغوی خپل سکه ماما یعنې د نازیه اقبال خپل سکه ورور ټولو ښځو سره داسې کار وکړو. نو دا له څنګه دنیا شوه، دا څنګه خلک شو، دا خو بالکل د قیامت نشانې راغلی. نازیه اقبال خپل بیان کې هم ویلي وو چې دا خو بالکل داسې د قیامت نشانې دي چې دې خپلو ښځو ته هم ده نه کتل. یعنې دې ما راوستی و د یو نیم کال نه، ما ویل چې دې به زمونږ د کور حفاظت کوي او زما د لوڼو به حفاظت کوي، یعنی دا د خپلې ښځې دي نو ما ویل دی به حفاظت کوي. او پردي چاته مې حواله کولی هم نه شو. نو ما ته څه پته وه چې دا ظالم زما ورور دی به داسې کار کوي. نو زما زړه ډېر زیات وټکېده او زه بیا خپلې مور له لاړم او ما ورته دا بیان وکړو چې ما په خپلو غړېدلو سترګو دا خپل ورور زما سکه ورور چې دی دی مې ولیده په داسې حالت کې چې خپلو ښځو سره یې داسې جنسي کار کوم. زما مور ما ته په جواب کې وویل چې لورې زما وینه داسې ګنده هم نشي کېدی چې دی به داسې کار وکړي. نو بیا آخره کې میډیکل ټسټونه وشو او چې ډي ان اے ټسټونه وشو نو دی ونیسلی شو. او د بیا په خپل بیان کې هم ووی د نازیه اقبال خپل سکه ورور کم چې مجرم دی د په بیان کې بیا وویل چې ما داسې غلطي کړې ده، ما نه غلطي شوې ده، دا خو د غلطي نه ده، دا خو د چې کوم دی قصدن داسې کار نو الله پاک ته دله په دې دنیا خو والا دا خلک دې سزا ورکړي او الله پاک په هم دې نه معاف کوي. ځکه چې داسې کار وکړو چې د نه کولو کار په دنیا د خلکو چې کوم دی نو اوس په څنګه اعتبار کوي، په خپل هغو خویندو به اوس اعتبار څوک نه کوي چې داسې کارونه شروع شو په دنیا. دا کم زمانې ته موږ پاتې شو، دا کم حالات خلک دی. بس الله دې چې کوم دی ښه پوهېږي، الله ښه پوهه دی په هر څه باندې، په غیبو باندې. او نازیه اقبال خو ډېر خلک داسې هم وایي چې نازیه اقبال یو ډمه ده، یو ډانسره ده، ځکه دې لوڼو سره داسې کار وشو. نو هغه ډانسره ده او ډمه ده، ګانې وایي، سندرې ډېرې زیاتې ویلې دي. خو دا خو یو مسلمانه ایمان یې راوړی دی، الله مني، قرآن مني، خپل لوڼو باندې هم د سپارې سبق وی او خپل هم 15 وخته لمونځ کوي. ځکه چې خپل بیان کې ویلي چې خپل 15 وخته لمونځ کوم او رښتیا به وایي. نو که ډانسره شي که هر څنګه خلک شي خو داسې کار کو ورسره وشي نو چا پسې خبرې نه کول پکار. نو بس موږ به دعاګانې کوو چې نازیه اقبال ته د انصاف ورکړی شي او دې رور چې کوم دی مجرم چې دی دې سزا ورکړی شي، آینده څوک هم داسې کار ونه کړي، که هغه رشته دارۍ کې وي یا پردي داسې خلک وي چې داسې کار هیڅوک هم ونه کړي. ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تاسو ډیره شکریہ.